بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي، تقریبا 110 تنقیحات منګ ویل دي. نن با تدرسم نمبر تنقیح وایو. زمنګ د دې تنقیحات او د اعتراضات مقصد دا دی چې منګ سره دلایل موجود دي او منګ سره الحمدلله تنقیحات او اعتراضات هم موجود دي. منګ داوم پیجنو، جواب داوم پیجنو، دلیلم پیجنو، نظیرم پیجنو. مولوی صاحبانو که یو دهری راشي او منګ نه تاسو کې چې تاسو وخایا الله پس سره ثابتوي، نو موږ ورته د الله تعالی وجود د علت او د معلول په قاعده سره هم ثابتول شو. د واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود په فلسفه الله هم ثابتول شو. د دور او تسلسل په قوانینو سره هم موږ الله ثابتول شو. د علت او د معلول په دې دا کې بل او زماغه مرګري سره بحث وشو. ماته موبایل ټلیفون کړو، خو ماشاءالله خ تعالی مفتاح لګ دی. هغه ډیر خسته سوال وکړ. هغه ویلي چې ډاکن دا وایي چې دا خو زنه منم، دا زما عقل نه مني چې به یو هلیکاپټر دی خود به خود پیدا شي. نو وی چې هلیکاپټر خود به خود نشي پیدا کولای، نو دا نشي پیدا کېدل، نو دا کائنات څنګه خود به خود پیدا شو؟ به وی چې کائنات خود به خود نشي پیدا کېدل، نو دا خدای څنګه خود به خود پیدا شو؟ دا چا پیدا کړي؟ نو ما ورته دا تاسو دا د علت او د معلول دا قاعده صحیح نه ده. خود به خود پیدا کېدل په علت او په معلول کې بیا غما د مثال لا کوم. ورته ګوره ته چرته خدای د پاره بل خدای منی، خدای د بل خدای د پاره بل منی، نو بیا بس کیږي. اوس ته چې ګوره دا الله کائنات پیدا کو، الله چا پیدا کړي؟ نو الله چې چا پیدا کو، نو الله مخلوق شو په دې وخت کې خالق پاتې شو. شابه مولوی صاحبانو مخلوق شو بیا، نو مخلوق دا دونه انتظامات کولای شي؟ اس کله نشي کولای. مولوی صاحبانو داسې کائنات جوړ کړي چې ته سوچو کا نه ولا مرمت ته ضرورت پیږي. مفتی شفیع رحمت الله علیه فرمای د الله په تخلیق کې او د انسانانو په جوړولو کې د ځمکې او د اسمان یو فرق پکې دا دی چې د دې دا خرابېږي. څومره نخه ماشین چې دا ته ایجاد کې دا به 10 کاله 20 کاله پس دا خرابېږي. لکه اول د چې کله خلاته دغه ولېګلو هډن دغه ټلسکوپ لګلو هیبل په نوم باندې، هغه اوس پور کار کوي. اوس جیمز ویب په نوم باندې ټلسکوپ لګلې برا، اوس بس وخت پس دام خراب شي بل بولېږي. لیکن الله چې کله نه په خلا کې دا زمنګ کې کشاګان د انور دی او د سپوږمۍ د په خپل مقدار سره روان دي، یو سکند مخ کېږي رستواله نه کېږي. نو موږ یو کچره ته خدای د پاره بل خدای غني، نو دا خدای پاتې نه شو، داسې شو مخلوق شو به د بل خدای د پاره بل خدای غني، به مخلوق شي. نو به خدای اسه رواني نو د علت او د معلول په فلسفه کې نو ته دا بل قانون ولې ماته چې هغه د دور او تسلسل دی. مولوی صاحبانو دور او تسلسل داسې شه دی، دا مسلمه خا دا قاعده. به ماته ویل هغه امرګری ماته ویل چې دا خو موږ په خپل ماتو، ما هیڅ نه ماتو. هغه ته ابو مثال ورکو چې دا ابو نو وره جوړیږي، وره نو ابو جوړیږي. نو ما دا وای چې دا وره د ابو د کم زینه راغلي دي. پوینټ خبره دا د مولوی صاحبانو دا وره ابو د کم زینه پیدا شو. ما ورته ویل ماده چې دا غیر مادي ده. څه ده ماده؟ منګه بل اوس په تنقیحاتو کې ویل چې ماده د ماده اجزا متحرک دي او متحرک د پاره د سیسي ضرورت وي. شابه محرک د دې د پاره سوکو. مې ورته ما ویل چې ګوره قدیم کم چې ارسطو دی، سقراط استاد دی، د سقراط شاګرد افلاطون دی، د افلاطون شاګرد ارسطو دی. د دې د نظریه د افلاطون د ارسطو او د یو بل یو سلو پنځه نور هم داسې فلسفه دي. هغه وایي چې ماده قدیمه ده، خو قدیم بیا په دوه قسمه باندې دویلی، یو قدیم زمانی دی، بل قدیم ذاتی دی. اوس په هغه باندې دلایل جمع کوم ان شاء الله په بل به ورځ درس کوم. ماده قدیم ذاتی دي ته وایي چې دا بخپل علت کې بل چاته محتاج نه، لکه الله رب العزت او ارسطو افلاطون دوی د خدای قائل دي. دوی وایي دا ماده د قدیم زمانه نه را روانه ده، په خپل وجود کې علت ته محتاج دي چې هغه الله رب العزت دی. نو د موږ وایو کنه فلسفه ماده قدیم غني. په دې کې ورته دوه مذهب دي. یو مذهب پکې د دې فلسفه دی چې دوی ماده قدیم زمانی غني، قدیم ذاتی نه غني. قدیم ذاتی او الله د چاحت دی، صمد دی، لم یلد ولم یولد دی. بل ځبان نن د بیگ بینګ په باره کې څه وضاحت کو. دی وی کنه چې دماکو شو، دا ماده پیدا شو. یو قدیم فلسفه او نظریه وا. و زمنګ د جدید فلسفه سره چې کوم بحث دی، دوی وی چې بس یو غرب شو او یو دماکو شو، بیگ بینګ شو، ماده پیدا شو، زده ماده پیدا شو، د کائنات جوړ شو. موږ ورته یار ته یو ګلاس راواله بار په دې دیوالو دا به رزه کیږي، لیکن د دنه څه کیږي؟ د دنه دغه نه ماده نه، د دنه دغه ناراضي، د دنه وجود مینس ته ناراضي.
د دماکې نه منځ ته وجود نه راځي ورانوالی راځي نقصانات راځي مولوي صاحبانو یو وران څیز دی ته پې دماکه وکړه هغه به ورانېږي وران کور دی او ته څه که رالړی که هغه نه به څه کېږي ریزه ریزه به شي نو دا څنګه ریزه والی چې کائنات کې یو توازن موجود دی دا خود به خوده نه شي کېدی د ده نه وروسته یو سوچ او فکر موجود دی چې هغه الله رب العزت دی مولوي صاحب عبارت وایه مخکې زه د خیرات اللسم 38 نمبر تنقیه 38 نمبر تنقیه انسان دی بار بار تجربه کوي ګلاس دی په دیوال باندې ولید نو هغه ګلاس په بار بار ټوټه ټوټه کېږي نتیجه به همیشه مولوي صاحب ته چېرته لاړې ضیاءالله مولوي صاحب ته چېرته لاړې خپل کتاب د رامه ته که راشي دی خو خپل ځیله کښېنه نه خیر دی څه ناڅه کله ناکل دا کوو خو خپل دغه ترتیب ساته کتاب رامه ته که ځاته مولوي صاحبانو څه وایي دا بیا عبارت شروع کوي یو انسان دی بار بار تجربه کوي ګیلاس دی په دیوال باندې ولي هغه ګیلاس به څه کېږي بار بار ټوټه کېږي مولوي صاحبانو داسې ده که نه که چېرې نتیجه به همیشه د دې به نتیجه څه کېږي همیشه به د ګیلاس په ماتېدو سره وي داسې ممکن نه ده چې ګیلاس په خپله ټوټه ټوټه شي او بل کوم څیز ترې جوړ شي داسې کېدی شي چې دا ګیلاس موږ په دیوال ولو مولوي صاحبانو او ګیلاس نه بل یو جسم جوړ شي داسې کېدی شي نه شي کېدلی یعنې بار بار دې دا ساینسدانان تجربه وکړي ځه که چېرته د ګیلاس نه بل کوم څیز جوړېږي نو د هغې نه وروسته به کوم ذهانت موجود وي مولوي صاحبانو ویې شا پسې کوم چې منظم انداز سره هغه څیز یا مولوي صاحبانو د ګیلاس نه چې بیا بل یو څیز جوړېږي هغه نه وروسته څه پروت وي یو ذهانت ګوره دا عقلي خبرې موږ کوو دا شیشې دوی راجمع کوي دوی څه کوي دوی دا کارخانې ته وړي واپس دی نه څه کوي دی نه نور شیزونه نور اوزار جوړوي خو ذهانت موجود دی که نه نو دا بیگ بینګ چې وشو او د دې بیگ بینګ نه چې وروسته دا ماده خوره شوله د دې مادې نه وروسته یو ذهانت موجود دی چې دې له څه وجود ورکړو چې هغه الله رب العزت دی مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه پوهېږئ او دا زموږ عام مشاهده هم ده چې د دماکې نه وروسته څه کېږي تخریب کېږي د دماکې په ذریعه خود به خود ترتیب او تعمیر ممکن نه دی نو بیا څنګه کېدی شي چې د نن نه 14 اربه کاله مخکې بیگ بینګ نامې دماکه وشوه او عظیم کائنات پیدا شو دا خبره لازمه ده چې د دې دماکې نه وروسته یو عظیم طاقت او حکمت موجود مولوي صاحبانو بیگ بینګ کله شوی دی د ساینس نظریه ده دوی وایي چې 14 اربه کاله یا 14 نیم اربه کاله دا څه شوی دی دا خبرې باید ساتئ دونه غټې غټې خبرې ذهن کې یاد ساتئ چې څه ورته وایي 14 اربه یا 14 نیم اربه کاله مخکې بیگ بینګ دماکه شوي څوک دنه تپوس وکړي ته د هرې نه تپوس وکړه چې بهی د بیگ بینګ ابتدا د کوم وخت نه شوې ده د مادې ابتدا د کوم وخت نه شوې ده دوی به لوی 14 اربه یا 14 نیمه نو دا به ستاسو ذهن کې وي په ملحد او مسلمان کې فرق دا دی چې مسلمان په دې بېجانه ماده کې د خالق کائنات اے مولوي صاحبانو په ملحد او مسلمان کې فرق دا دی چې مسلمان په دې بېجانه ماده کې د خالق کی کائنات تصور تسلیموي او ملحدین وایي چې دا بېجانه ماده خود به خود هر څه کوي دا کېدی شي دا د عقل نمبر خبره ده چې دا دی خود به خود دی وشي نوٹ د ملحدینو دعوه د ګیلاس چې مات شي هغه نه خود به خود به ډینر سیټ جوړېږي د دوی د دې داسې دعوه شوله مولوي صاحبانو د دې مثال داسې دی چې دوی وایي چې دا ګیلاس مات شو دنه به واپس څه شي ډینر سیټ به دې جوړ شي مسلمان وایي چې کله ګیلاس نه ډینر عبارت ویوه د ملحدینو دعوه ده ګیلاس چې مات شي د هغې نه خود به خود ډینر سیټ جوړېږي او مسلمان وایي کله چې د ګیلاس نه ډینر سیټ جوړول غواړي نو د هغې دپاره د ذهانت ضرورت وي هغه ذهانت څوک دی مولوي صاحبانو هغه الله رب العزت دی چې د کائنات له څه وجوړې هو الذي يصوركم في الارحام کیف یشاء دا الله خو خدای چې څنګه ډیزاین ورکړي انسان ته ته سوچو کا دغه شانته کې ګڼ آیاتونه دي لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم راشي کنه چیلنج کوي د قران د آیات تاسو د انسان په شان داسې مخلوق پیدا کوي کنه چې موږ وګورو مولوي صاحبانو کولی شي نشي کولی مولوي صاحبانو بیا د کمپیوټر او د انسان مثال وضاحت پکې موجود دی یو کم 40 نمبر تنقیز زموږ سوال دی د ملحدینو نه آیا صرف د اجزا د کیمیایي ترکیب د وجې نه یو عاقل او ذهین او باشعوره وجود جوړول ترې ممکن دی یا مولوي صاحبانو موږ سوال کوو د دې ملحدینو نه آیا د اجزا د کیمیایي ترکیب چې کوم یو دی هایدروجن دی هیلینیم دی دا مختلف عناصر دي په دې ماده کې موجود دي الکترون دي پروټون دي نیوټرون دي د دې نه یو عاقل او ذهین او باشعوره ماده وجود څنګه ته جوړه دا عقلا ممکن دي چې خود به خود دا وشي اس کله دا خود به خود نشي کېدا څوک وایي چې ممکن دي نو موږ ته وخه چیلنج دی ځه د انسان مختلف اجزا دي یو ځای کړي او یو نوی انسان دي صحیح شو کنه موږ یو تاسو ټیک شو موږ به د الله آزاد ورکو د چانه لاس غوس کو د چانه خپه غوسه کا د چانه سر غوس کو د چانه غوږ غوس کا تاسو راشه ته موږ لدا پټ برابر کو ته انسان مالا جوړ به کی اس کله نشي جوړولې
یو پرزه بل کې لګولی شي څه کولی شي د یو انسان سترګه د په بل کې به ولګوي د یو ګرده د په بل کې به ولګي لیکن دوی د داسې یو مکمل انسان برابر کړي هېڅکله یې نشي کولی مولوي صاحبانو د کمپیوټر او انسان مثال دا یو بدیهي حقیقت دی چې په کائنات کې موږ ته څه په نظر راځي د هغې نه وروسته به کوم ذهین موجود وي مثال په طور کمپیوټر یو جسم دی کوم چې د بیروني او اندروني اجزا نه مرکب دی په کمپیوټر کې ذهانت راوستلو دپاره جدا سافټویر مولوي صاحبانو اوس دا لپټاپ زموږ مخې ته پروت دی که نه په ده کې اوس څه شی دی دې کې اوس بل سافټویر د ضرورت دی داسې ماده ده په ده کې چې تر څو پورې تا وینډو نه انسټال کړي دا د سره تا ته ټکم نه کوي د انسان کې چې دننه دا خو یو روح دی که نه د نه ووتو نو دله وروسته کرنټ چې نه میلاو شوی کرنټ دله څوک ورکوي ماده ده که نه په دې مړم انساني که نه ژوندی انساني خو دا خو زموږ نظریه ده چې دنه الله روح ویستلو څه شی شو چې روح ته ووتو بس هغه ختم شو نو دا روح چونکی څوک دی دا الله رب العزت په روح باندې لما وضاحت کړو د روح په باره کې موږ چې د ساينسدانانو باندې کوم اعتراضات کړي دي هغه هم ان شاء الله بدل به وخت یو ما دا عبارت وي صرف هارډویر ته ترتیب ورکول دا هارډویر دی مطلب دې ته اوس ترتیب ورکول سره یا د برقي توانایي ورکول سره کمپیوټر کې ذهانت نشي پیدا کېدلی همداسې د انسان معامله هم دا تاسو خو بعد جسماني او کیمیایي اجزا د هارډویر په شان یو ځای کړئ مګر د ذهانت دپاره نفس ته ضرورت دی چې هغه انسان روح دی ها څلوېښتم فاصله د لمر نه لږه ډېره وي نو ټولې اوبه به جام شوي وي او زندگی به ناممکن وي او که چېرته دا فاصله کمه وي نو د ټولو اوبو نه به بخارات جوړ شوي وي او زندگی به پکې ناممکن وي نو سوال دا دی چې دا فاصله چا متعینه کړې ده دا نیوټن متعینه کړې ده دا اوس دا سټیفن هاکینګ تاسو هغه تصویر وګورئ خدای پاک د خدای نه انکار کولو خدای داسې کوږ کړی و که نه چې په دنیا کې په یو اشکلنۍ کې دا دهریونو په یو اشکلنۍ کې خدای پاک دې د هر څه هغه خبرې نه شوې کولی ګرځېدلی نه شو پالج والی په کرسۍ کې به نه ظالمه الله خو د الله خپل وجود ښودلو زه موجود یم او چې کله خپل همدې کتابونو کې چې ونښلي وروره بس بیا د الله د وجود اقرار کوي نو الله رب العزت مولوي صاحبانو څه کوي دې ته دغه ورکړی دی دا دغه چا متعینه کړې ده که د دې ځمکې دا فاصله د نور نه 15 کروړه کیلومتره ده دا 18 کروڑه ولې نه ده دا 10 کروڑه ولې نه ده دا 10 کروڑه ولې نه ده کچره موږ ویلې کنه وضاحت موږ کچره دا څه وي ډیره وي دا 10 کروڑه وي موږ نو څه به یخنی به بیا او په بار سره جام نو بیا بتا ته وبنه ملاوي د سکول لپاره او کدا چرته 10 کروڑه کیلومتر وي بیا به څه وي د ټول وبونه بخارات جوړ شي بیا به سره وبنه وي ژوند بنا ممکن وي دا متعین کول دا چا کړی دی دا الله رب العزت کړی دی کچرته اسمکه سایز لګ هم ډیر وي نو کشش ګریویټي چې ورته وایي برداشت کولې او کچرته د ځمکې سایز وړوکی وي نو د انسانان به په ځمکه باندې نه شو ټینګېدی د ځمکې دپاره دا اندازه چا مقرر کړی ده موږ له د وضاحت ویو کې دا ټولو دهریانو ملحدینو ته دا چې څوک په شک کې پراته دي دې خبرې د وضاحتو کې مولوي صاحبانو په ځمکه 80% اوبه دي او 10% خشکي ده دومره مقدار کې اوبه نه وي نو ځمکه به د ورځې ډېره ګرمه وي او د شپې ګرمه وي او د شپې به ډېره یخني وي ساینس څه وایي ساینس موږ له دا وښودله چې دا 70% اوبه چې دي د دې دا فایده ده مولوي صاحبانو د دې څه فایده ده د ده دا فایده ده که چېرته دا لږې وي نو بیا به څه وي ګرمي به وي او شپه به ډېره یخني وي ځمکه د لمر نه هم ګیر چاپېره ګرځي او د خپل مرکز نه هم ګیر چاپېره ګرځي که چېرته ځمکه د خپل مرکز نه ګیر چاپېره نه ګرځېدلی نو د شپې او ورځې نظام به نه وی نو سوال دا دی چې دا بېجانه ځمکه چا ولې بېجانه ده مولوي صاحبانو سوال تاسو نه کوم ولې بېجانه ده نه دا ماده ده او ماده کې حیات شعور حیات دا خبرې پکې نه دا خبرې به یاد ساتئ اوس به نه سوالات کوم تاسو اوس پوه یاستئ د ځمکې یو طرف ته همیشه شپه وي او بل طرف ته ورځ وي یو طرف ته شدیده یخني وي او بل طرف ته شدیده ګرمي وي که چېرته د ځمکې رفتار نه وي نو د هواګانو چلېدل به ولاړ وي او بېشماره نظامونه معطل شوي سوال دا دی چې ځمکې دپاره دا دومره انتظامونه چا برابر موږ پرون ویلې چې د یو کره کې یو سیاره کې د ژوند کول دپاره ساینسي څو پیمانې پکاري پرونی درس دی مولوي صاحبانو یو هم در کې رجل رشید نشته دی
322 پیمانې دي پرونه درس دی تاسو نه یادوي نو زه ما چې تاسو میاشت ته مې سره کې سبانه کډواله زې په مخم خشه ها به وسه پکو بسور رای هوایی کې سلور بنیادی ګیسونه موجود دي نایټروجن چې دي دا 88% دي اکسیجن پکې 21% دي او ارګون دا یو رنگ قسم دغه دی چې دا پکې 0.1% نه هم کم دي او کاربن ډای اکساید چې دي دا 0.3% پکې موجود دي نایټروجن د سوځیدلو عمل ایثاروي جن د سوځیدلو عمل ایثاروي کو چرته نایټروجن کم وي نو ځمکه به د اور یوه ګولوي اے مولوی صاحب نایټروجن اور سکوي ایثاروي اور ختموي نو دي کې څونه موجود دي 88% د انور د الټرا وایلټ د شعاګان چې دا موږ سوځولي وي که چرته زمونږ په فضا کې 88% سره وي دا نایټروجن نه وي کو چرته د کاربن ګیس تعداد ډیر وي نو بیا به هم زې په زې اور لګېدلې او کو چرته کاربن تعداد کم وي نو بوټو به خپل خوراک نشوي تیارولی کو چرته اکسیجن نه وي یا کم وي نو ټول جاندار به او اکسیجن چې نه وي خو بیا خو ژوند نشته ته د یو انسان په مرۍ باندې غلی شي 1 منټ بس دا نه بس وتلی کو چرته د ځمکې نه غیر چاپیره د اوازون د اوازون کیس په مناسب بلندۍ باندې نه وي نو د لمر شعاګانو به هر څه سوځولي وي د بیجانه کائنات دا منظم ترتیب د دې خبرې گواهی ورکوي چې دا هر څه الله په خپل قدرت سره کنټرول کوي ملحدین د ارتقا نظریه باندې ایمان راوړی دی نو دوی دومره سوچ او فکر نه کوي مولوی صاحبانو چې بې جان او بې شعوره ماده څنګه د دماغو په شان پیچیده څیز جوړولی شي لکه بلو تاسو دماغ د یو ساینسدان خبره وکړه چې د لور غوږ ته وکتل وایي دا وایي خود به خوده نشي کېدی دا دومره دی کې دا ډیزایننګ ته وګوره دی کې دننه ده څومره 55,000 سماعت علی پکې لګېدل یار دا خود به خود څنګه کېدی شي او دی څه وایي دا خود به خود عجیبه خبره ده او د دماغ ته وګوره په دې دماغ کې دونه دغه دی دماغ کې دونه ډیټا ده که نه چې دې کې د انسان د دې سټیفن هاک دغه د نیوټن د دماغ کتلي زما په خیال کې د آینسټاین او د آینسټاین دماغ باندې دوی یو ډاکټر ریسرچ کړی نو دا تقریبا 97% استعمال شوي سو او دا چې 100% ته استعمال کی ته په دنیا کې بیا جنت تصورات به مخصوصه او که بنوي حکم ان تعبد الله کانک تراه بیا به داسې ته جوړ شي چې ته د الله په محبت کې دا امر ورډوب شي چې بیا به درنه منصور جوړ شي بیا به درنه ځان نفي شي دا مخکې مولوي صاحب دا د یو عالم او حکیم هستی د هدایت او پلان نه بغیر کې دی چې مولوي صاحبانو هېڅ کله نشي کېدلی څنګه د خاورې هغه ذرات د ژوند لپاره سیل جوړ شي جوړ شو څنګه د خاورې هغه ذرات د ژوند لپاره یو سیل جوړ شو بنیاد جوړ شو مطلب بې جانه ذراتو څه تکلیف و چې همیشه بې جانه پاتې شوي وي د دې بې جانه دا سوالونه دي کوو د دې بې جانه ذراتو څه تکلیف و چې دا بې جانه پاتې شوي وي نو سوال لازم چې په انسان او خاورې په ډیري کې څه فرق دی تم او تم ماده مسلم مولوی صاحب ماده دی او دا د خاورو ډیرې ماده دی نو په چا کې فرق دی نه دغه فرق دی د الله شعور ورکړي دا مثبت سوچ کوي فکر کوي د الله رب العزت علم ورکړي پوهه ورکړي خاورې ډیرې سره خو څوک دې خخته جوړي او څوک دې څه جوړي او څوک دې څه جوړي د خپل ځان ته پوسم نشي کولای د ذراتو تبدیلی دا ولې انسانان غم او تکلیف جوړوي او بیا هم ژوند غواړي او د مرګ نه ویریږي خو بیا د خاوره وی که نه لکه بس رسوي د اخرنۍ دغه د دوه تنقیحات دي بل سوال په ذهن کې دا راځي چې ابتدایي سیل د جرثومو ته څنګه د ادراک وشو چې په ماحول کې اوازونه او لهرونه او روشني وغیره څیزونه موجود دي د کوم نه چې فایده اوچتولو دپاره اعضا پیدا کولې ته وایې چې دا د مادې نه موږ پیدا شو دې مطلب دا دی موږ نو د ابتدایي د مادې د ابتدایي بنیاد ته څنګه پته ولګېده چې په دې ماشي په دا کې څه شی دی په فضا کې دا هم پرته دی د اواز لهرونه موجود دي روشني موجوده راشه او دې لپاره څه وکړه اعضا پیدا کړه دا خود به خوده کېدی شي هېڅ کله نشي کېدی زه تاسو په دې خبرو پوهېږم نه خو زه مخکې ځه یا د فلاني خوراک نه استفادې دپاره فلاني فارمولې نه جوړ شوي کیمیکل به پکاروي د کوم چې د توالد دپاره چې فلانې بنیادي عناصر به څومره اندازې سره پکار وي که چېرته د ارتقا په وجه کېدلې عبارت یو د ارتقا په وجه کېدلې نو صرف په یوه مرحله کې د غدې په وجه به زندګي ختمه شوې وي د مثال ګوره موږ ورته وکړو د ارتقا په وجه د کائنات پیدا کېدلې نو په یو معمولي سره به زندګي ختمېږي مثال په تور افریقې کې کار په خپلو شاخونو کې په داسې دا افریقا کې داسې د کیکر ونې کېږي چې داسې شاخونه ځان کې جوړوي چې هغې څه کېږي چې په یو مخصوص انداز سره میږان د ځان دپاره هغې څه کوي جوړوي ته سوچ وکړه او دې کې خود به خوده دا پیدا کېږي او په دې سره
میګان د حیواناتو نه د کیکر حفاظت کوي او دا سره پاره کې دا کیکر د ځان کې شاخونه ولې جوړي چې په دکی میګان اوسېږي او په دکی سوشي چې دا میګانو پوجا د دې کیکر حفاظت د چا نه وشي د حیواناتو نه نو د کیکر ته دا نو لې چا علم چا ورکړي مولوی صاحب تاسو سوچو کې تاسو کې نن درته په دینه باتاتو کې سوچ او فکر کوئ تاسو په خدای باندې بد ایمان نورم زیاتېږي ځکه دوی وی کنه دا جوړه هر څه الله هغه وخت الله وضاحت کړی چې مقصد کړی دي هر څه منګه جوړه پیدا کړی نن ساينس هم دا نظریه ثابت نباتات هم دي دا یو سوي یو نروي یو ماده وي نن دا خبره ثابتې باقي د دوی د سلري ژوند هم لري ها مخکې ځه ساده حساس لرونکي کیکر ته څنګه معلومه ده چې د میګانو په ذریعہ خپل حفاظت د حیوانات ته صرف دهري نه صرف دا تاسو کې دې جواب راکا ها دې کیکر ته څنګه معلومه شو چې د دې په حفاظت کې د میګانو کردار اهم دی آیا دا تنظیم او ترتیب او دا تزین د کوم بشعور ماده د کې دې شي خود به خود اس کله نشي کېدا حادثي همیشه به ترتیب وي حادثه سره راځي به ترتیب وي مولوی صاحبانو د ترتیب نه وروسته همیشه یو قدرت موجود وي یو ترتیب چې ته چرته ګوري ته یو محل ګوري یو سیاره ته چې څه ګوري د ته بخامخا خالق ته څه غني ستا ذهن ته براشي دي کې دا ترتیب ورکون کې موجود دي یعنی خاور ډیره پرو دي ځه د خود به خود انسان جوړ شي کنه جوړې دي شي دله چې دا د انسان شکل ورکړي زما او ستا په شکل کې دا څه دي د نورسته قدرت موجود دی چې هغه الله دی او چې بیا په سړی ایمان نه راوړي دا دونه دلایل اوري دا دهرینو بیا په ایمان نه راوړي نو موږ بس وکړو دا ټول موږ نه قران و نه ورته حدیث و ټول د ساينس خبره ولکو ټول ورته د عقلیات خبره کوه او د بیگ بینګ نه وروسته هم زموږ خالق موجود دی کوم چې زموږ رب دی 41 نمبر تنقیه د آینشتاین نظریه دا چې د رڼا د رفتار نه څوک تیز رفتاري سره څوک سفر نشي کولی حالانکه په موجوده دور کې ساينسدانان مولوی صاحبانو د آینشتاین د لډی ټکلې دی د څنګه آینشتاین ډی ټکلې دی دا اعتراض به پیو کی د دوی تاسو ما ویلو کنه دا د دغه مسلمه خبره ده د ساينس چې رڼا رفتار نه تیز نشته نن د ساينسدانانو دا تجربه وکړه دوی داسې تجربه کړې چې د رڼا د رفتار نه تیز ذرات لیکلي دي مرته ویل کنه اوس کدا آینشتاین په خبره د ایمان راوړې وین هغه ایمان باندې پرېغوسته اوس باندې په دې نورو باندې ایمان راوړلې زمونږ یو عقیده ده هغه عقیده نه بدلیږي او د ساينس د نظریه د تیوري ورته وي دا بدلیږي را بدلیږي امولي صاحب په موجوده دور کې ساينسدانانو دا تجربات کړې دي چې په هغه کې ساينسدانانو دا وکړی دا چې سب اټامیک ذرات او پته لګېدلې دا کوم چې بس ته لګا بس ته आवाज صحیح نه راځي تل شروع لګېدو دا نه سبب یو د سبب منګه سکو دومره هم سبق شروع شوز به مغربي اصطلاحات به تاسو پیژنې په مغربي قوم باندې درې دغه جوړ شوی ادوار تیر شوی دي سو عهد قدیم